اوس نیکی کول خو آسان دي خو حفاظت ډیر ګران دی ګورئ نیکی آسانه ده خو حفاظت ګران دی حفاظت به د نیکو د غیبت نه کو د چغلۍ نه به کو د پردي مال نه به کو د پردي عزت نه به کو چې دا نیکی زما سره په قبر کې پورا زما سره الته ملو شي پیغمبر علیہ السلام فرمای صحابه ته وی تاسو ته پته ده زما د امت غریب څوک دی حضور علیہ السلام ته صحابه وی الله او د الله رسول خبردار دی پیغمبر علیہ السلام فرمای زما د امت غریب سره هغه دی چې دې په د غرونو مر اعمال ځان سره راوړي لیکن باوجود د دې بم د جهنم تلل شي دا څنګه یا رسول الله پیغمبر علیہ السلام فرمای کله چې حساب کتاب شروع شي او دنیا کې چا د چا سره معاملات پاتې شوي د چای غیبت کړي د چای چغلی کړي چاله سپېړه ور کړي چاته کنزل کړي څوک وجلې د چا مال خوړلې دا ټول خلق په الله په دربار کې راشي پیغمبر علیہ السلام فرمای اغتب بهذا اکل مال هذا قتل هذا دا سړی وجلې د مال خوړلې د غیبت کړو شتم هذا دته کنزل کړیو نو دا سونه کنزل چې من کو او شاته کو دغه سړی په قیامت کې ودرېږي چې الله د اسم ماته کنزل کړیو د مور کنزل راته کړیو د بلارې کړیو د خزې کړیو د لوري راته کړیو زما ګیره کنزلې وا زما پټکې کنزلې الله به وی د دې کنزلو چې سونه نیکي دي هغه والا یو دې سړی له ور کوي او چې دیزي غیبت والا بم راشي چغلۍ والا بم راشي نو پیغمبر علیہ السلام فرمای بیا بم قرضداري ولاړي دې سړی سره به اعمال ختم شي حضور علیہ السلام فرمای بیا به الله وی چې د چانه سره سونه معاملہ غلط په دنیا کې کړي دا اقا دا غنا دا بدای راوالی او دی نیکو کار سړی ته ور پسار کوي پیغمبر علیہ السلام فرمای باوجود دا دون نیکو نه بلا سړی جهنم تلل شي اوس نیکی آسان ده ولیکن حفاظت ګران ده حفاظت به په جبه باندې کو پسترګو به کو وغوګونو به کو پلاسو به کو په جبو به کو چې زمون سره د اعمال پورا لاړ شي الله تبارک و تعالی دې ماتا او تاسو سره سي عمل توفیق را نصیب او